پاک نړول او خلکو ته بیانول دغه ته نبي ویلي شي د غیب خبر راوړل دغه ته نبي ویلي شي الموجد کتاب ډکشنري د لغاتو عربی کتاب دی یو عیسائی کړی دی هغه د دې نبي معنی دغه شان کړی دی او اوسنۍ زمانې سره د پیغمبر دی پیغمبر دی چې نبی دی ورته وویل نه غیب به یې ومنې که غیب یې نه منې نو نبي دی ومنه بېشک مسله پوه کړه پوه شو که چېرې نبي دی ورته وویل غیب دی ونه منو نو نبي دی ومنه بېشک د نبي معنی دا چې د غیب خبر ورکړو خدای زموږ د ټولو په دې باندې آمین راست میں خانہ کعبہ شریفه د اول کور د زمکه په مخ باندې د جوړېدلو آیات لوستلې وړاندې جمعه کې مې دا عرض کړو چې خامخا د انسان د سره محبت دا دنیا په محبت خدای پیدا کړی دا دنیا هم خدای په خپل محبت پیدا کړی دا لکه د ټولو نه اول خدای پاک د خپل محبوب نور پیدا کړی په محبت کې پیدا کړی سبحان الله د خدای ورسره مینه وه بېشک په دغه مینه کې پیدا کړی د دې وجې نه نن د هر چا خامخا څو مینې دې سره خامخا څو مینې سره خامخا یې زموږ د خدای مینه د پیغمبر سره وه او زموږ د محمد علیه السلام په خاطر په کائنات پیدا سبحان الله او دیسی لکه یو حدیث مبارک ذکر کړه آدم علیه السلام شهر کړه زمکه تراکو شو یو خدای پاک د محمد علیه السلام په خاطر باندې ما رسول ما خدای فرمایي آدم ته صفات محبت تباسه یو خدای ته چې د ما کې ساواچ او بل موقت وعرش مولاي لكي لا اله الا الله محمد رسول الله زما په ذهن کې راغلی چې دا خدای د نوم سره دا نوم د چا د خپل ډېر ګران دی ما ته په دغه وسیله کوم الله فرمایي آدم صحیح دی محمد علیه السلام چې ما نو پیدا کړ ما به ټول پیدا کړ چې محمد علیه السلام نه پیدا کړ ما به کائنات نو پیدا کړ کما محمد علیه السلام نه پیدا کړ ما په جنت دوزخ نو پیدا کړ کما محمد علیه السلام نه پیدا کړ ما په خپل خدای له وسره ګنده کړ چې تاسو زمانه په دومره لوی وسیله سوال وکړم سبحان الله ماته ورونو تاسو دې د محبت خبر وکړه چې د الله په خپل د نبی اسلام سره محبت دی دغه فرمایي لا اقسم بهذا البلد زما دې قسم په دې خار د مکی باندې وایي د مکی په دې خار کې خانقاه ده نه خانقاه نه اجر اسود دی نه اسود نه دی ابي زمزم دی نه ابي زمزم نه وانت حل بهذا البلد بغمر تبدي خار د مکی په دې قسم سبحان الله په دې خار د مکی کې تو پیدا شک الله فرمای ليس كمثله شيء زما په مثل هیڅ شی نشته خدای فرمایي قرآن کې ليس كمثله شيء دا خدای په مثل هیڅ نه تمشي شک او نبی علیہ السلام فرمایي صحابه کرام ايكم مثلي تاسو کې څوک زما په مثل سبحان الله یو په خدای پاک فرمایي بېشک ايكم مثلي تاسو کې څوک زما په مثل بل فرمایي لست كأحد منكم زه په تاسو کې د یو کس په شان کې نه یم په تاسو کې د یو کس په شان کې نه یم نو د حدیث کې زه وضاحت کوم غواړم چې په دې وخت کې فرقې را پیدا شوې هغې چې کوم فساد خوري ځکه ده په هر وخت په حدیث کې ده
وضاحت والله ليس كمثل أيكم مثل إذا ما صحبوا فتاسو کې څوک زما په مثل دی إذا ما صحبوا لست كأحد منكم ذو فتاسو کې د یو کس په شانتي نه یم دا خبره ده کې صحابه کرام هغه صحابه دي چې د پیغمبر اسلام په یو پیغمبر دیدار ملاقات باندې خدای پاک هغه چې کوم مرتبه ورکړي هغه د غوثیانو نه د قطبانو نه د ابدالو نه د اوتادو نه د نقیباو د جبال ټول نو چې سبحان الله دا به څه د صحابه کرام دا وضاحت تلفظ پیدا کړ نو صحابه کرامو ته خدای هغه صحابه کرامو ته چې هغه د غوثیانو قطبانو ابدالو اوتادو لوی مرتبه لري هغه د پیغمبر فرمایي زه ستاسو په شان ته نه متال د په شان او د بلسمي ستای او زیناکار یو خر یو ټټو یو ګلمار یو پچر هغه پیغمبر د ما استغفر الله الله اکبر وای جی وای تاسو دغه د خبرو د یو ټټو ټول سروي چې قرآن کې په اجتماع سپاره کې خدای دې په خپل باندې وکړي كما سنل الحمار يحمل اسفارا سبحان الله چاغي علم کړي او په علم باندې عمل نه کوي دا غي مثال خدای فرمایي چې څه سپاره دي دې مثال د خر دی لکه څنګه چې د خر د پاته کې پیټو کتابونو بار کو په نو په بار په خیر په څه کوي حق به وته خپل کوي خدای دې موږ ټول د تاسو ټول د عقیدې له مسافر آمین یو محمد رسول نو خدای بیشک ستاسو په جمال کې والله جمال د مولا ستاسو په جمال کې والله ښکاري جمال د مولا سبحان الله بیشک پیغمبر علیہ السلام نے حدیث سے اشارہ کے حضور ستاسو په جمال کې د خدای جمال ښکاري بیشک سبحان الله د خدای د جمال ستاسو بیشک بیچا پیغمبروں کو اور بیشک دغه چې تر اوسه په چاپ نه لري بیشک نو خدای پاک پیغمبر راغلی خدای فرمایي دما پیغمبر تاسو کوم زوم بیشک من يطع الرسول فقد اطاع الله دغه مسله ته په قرآن خبره حدیث خبره من يطع الرسول فقد انسان د رسول ته بدلو دغه بیشک دغه خدای فرمایي چې دا محمد منو هغه بیشک سبحان الله او یره بل خبر اوره د الله جل شانه په نوم کې سو حروف دي سلور او په محمد کې سو حروف دي سلور سلور حروف د خدای په نوم کې دي او سلور حروف د محمد په نوم کې دي سبحان الله یا در خدای پاک وردا کې وجب شان ورکړي خدای دې دم د ټول د پیغمبر سره محبت نصیب کړي آمین پیغمبر محبت د خدای بیشک زیر سلام کو تفسیر شرک بیگامی دا حدیث بیان کړو د پیغمبر فرمایي د بخاری شریف محمد نسائی شریف او ډېر حدیث ډېر کتابونه حدیث چې ای زما صحابه زما په تاسو باندې د دې خبر یې نشته دی چې زمانه پر پتا سو مشرکان شي زما یې نشته پتا سو په خپل وطن زما پتا مشرکان کیږي ودا خو یې زما دا چې تاسو په دنیا باندې شئ او په دنیا باندې څه بدل نشئ چې په دنیا باندې یو بل مرګوي او لکه څنګه چې مکه ته باشو د سترته دا حدیث او خدای دې عامل وکړي د دغه نه ورونو دا پیغمبر علیہ السلام فرمان دي چې زما په خپل امتیانو باندې دا یو نشته چې هغه مشرکان شي دا خبره نو دې یاد کړئ ذهن کې او خدای فرمایي هو ما ينطق عن الهوى
इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा ज़मा पैगंबर द खपल ज़ान खबर न कई چې کومه خبره کوي زه ورته ولې کوم د پته ولګي د لا چې دغه حدیث خو د خدای وکړه سبحان الله دا د خدای وکړه قرآن کې ګوره یاد لرئ هغه دغه نشرت بشک نو دا د خدای وحی دا خدای فرمایي چې زما د محمد امت به مشرکان کېږي نه او په پنځلسمه صدۍ کې دا خرو د دې خرو دا عقیده ده چې څوک بابا لاړ او هغه مشرک شو دا د خرو عقیده ده د چا عقیده ده؟ د خرو خلکو د لګاو څخه د پیغمبر علیه السلام په پیله کې چې یو خرو راغله چې نبی اسلامونه پر دې فخر کوي ته وګڼل خو شي وکړه هغه د بیا خرو بشک حدیث ظالمان دوی کې سهل الله اکبر د پیغمبر علیه السلام امتیان ته مشرکان بابا لاړې مشرک شولې چا خادم دو کو مشرک شولې یاد لرئ نبی علیہ السلام فرمایي مشکاشي حدیث دی چې کوم انسان زمونږ دا کلمه وایي زمونږ قبلې ته موس کوي زمونږ ذبیحې خوري ذبیحې چې موږ کوم ذبح وکړو هغه خوري دوی ته کافر مه وایه مشرک پیدا او کافر ورته مه وایه مشرک خو دا ډېر لږ شی دی کافر ورته مه وایه په مشرک او کافر کې فرق دی हर यो मुशरिक काफिर ही हर काफिर मुशरिक नहीं हर मुशरिक काफिर दे हर काफिर मुशरिक ना दे पैगंबर फरमाते हैं तो काफिर को आया मुशरिक खुदा पैदा मुशरिक खुदे लो शे गैर मकतूल दे कहर मौसा आमीन याद रहे द दे जालिमान दा दीन को इंसान साथे को इंसान क्यों साथे استاد خیر دی زمانه په خیر نشته او ورپسې شي نو خدای ته د دوزخونو تیار کړی هغه ته ورکړه خدای دې موږ کو دې قهر نه وساتي امين خدای دوزخونو تیار کړی دغه ته ورکړه لکه خلق قرآن پاک ولستو انګريزان نکړل قرآن پاک ابو عامر قرآن تورات انجیل زبور دې علم خو د پیغمبر مخالفو کومه توسعه منافق کو خدای دې موږ کو دې منافقت مو ساتي امين د پیغمبر رسم شان منل دا خدای منل چا چې پیغمبر منو او خدای منل چا چې د پیغمبر ته او خدای ته خدای دې موږ د عمل توفیق ورکړي امين نو